دلته کې نبی علیه السلام مشرکین مکه به بار بار سوال کو چې تر رښتونی نو په مونږ باندې عذاب را باندې راوله چې مونږ ختم شو. نو دا سوال به مشرکین مکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بار بار کو چې کو چېرې د پیغمبر نو په مونږ باندې عذاب راوله، ستا حقانیت په چې کوم دی مونږ ته معلوم شي. نو دې کې نبی علیه السلام د دې دغه قول جواب وکړو چې عذاب راوستونکي الله تعالی دی، پیغمبر په لاس کې دا نشته چې په خلکو باندې عذاب راولي، بلکې عذاب خو الله تعالی راولي په یو میعاد متعین باندې چې کوم نیټه الله تعالی مقرر کړې ده په تاسو باندې عذاب راځي. او زه چې کوم دی زه عذاب ورکوونکی نه یم او عذاب راوستونکی نه یم، بلکې زه خو صرف چې کوم دی یرونکی ښکاره یم، تاسو د جهنم نه یاروما، تاسو د الله تعالی د عذاب نه یاروما. نو زه پیغمبر یم او زه یارونکی یم، تاسو یاروما. دلته کې البته دا زما په ذمه باندې نه چې په تاسو باندې عذاب راوړي. نبی علیه السلام د نذیر صفت سره د بشیر صفت ځای په ځای باندې ذکر کیږي چې نبی علیه السلام نذیر دی، یارونکی د کافرانو لره، او بشیر دی، زیر ورکوونکی د مسلمانانو لره د جنت. نو دلته کې د بشیر صفت ذکر نه کو، دا د دې وجې نه چې مخاطبین په دغه ټیم کې مشرکین مکه وو. نو هغې ته نبی علیه السلام وفرمایل چې زه ستاسو دپاره یرونکی یم د جهنم نه او د الله د عذاب نه. او بشیر صفت ذکر نه کو، وروسته د مسلمانانو دپاره صفتونه ذکر کړل او د مسلمانانو دپاره چې کوم دی د بهترین رزق وعده او د مغفرت وعده ذکر کړله، د کافرانو د غصې سیوا کولو دپاره چې دی نور چې کوم دی په حسد کې پرېوځي او دی نور په دې خبره باندې خفه شي چې مسلمانانو د ترقي ولې میلاویږي. وروسته پسې بیا ذکر کړی دی، خو دلته د بشیر صفت د دې وجې نه دی ذکر کړی چې مخاطبین دا مشرکین مکه و کفارو، نو هغې ته وایي چې ستاسو دپاره یرونکي یم او بشیر یعنی زیر ورکوونکي د مسلمانانو دپاره دا صفت الله تعالی د دې وجې نه دلته ذکر نه کو چې دا مخاطبین په دغه ټیم کې کفارو. رزق کریم یعنی بهترین رزق په دنیا کې رزق کریم دا مال غنیمت دی چې کله مسلمانان جهاد وکړي او د کافرانو نه کم مال پاتې شي، په هغې باندې مسلمانان قبضه وکړي، نو دې ته مال غنیمت ویلی شي. نو بهترین مال دا د مسلمانانو دپاره مال غنیمت دی. رزق کریم نه دلته کې مال د غنیمت مراد دی چې کله په جهاد کې مسلمانان کافرانو سره جهاد وکړي او د کافرانو باندې مسلمانان غالب شي او د هغې هغه کم مال هغه چې کوم دی راوړي، نو دې ته مال غنیمت ویلی شي. دا د نورو امتونو دپاره حلال نه او دا زمون او ستاسو د دې امت دپاره امت محمدیه صلی الله علیه وسلم دپاره حلال دی. مال غنیمت د نورو امتونو دپاره حلال نه، بلکې هغې به چې کوم مال غنیمت راوړو نو دې غر ته به ور وخېجو، شغله به را پرېوتله، بس وسوځېدو، ختم به شو. مسلمانانو د ځان دپاره نشو استعمالولی. البته دا د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم خصوصیت دی چې دی دغه مال غنیمت استعمالولی شي، او بلکې دا په ټولو کې بهترین رزق دی. او د رزق کریم نه یا مراد چې کوم دی بې تکلیفه رزق ګټل دی، بې د مشقت نه. نو بې د مشقت نه رزق یا دنیا کې داسې خلک شته دی چې هغې ته الله تعالی چې کوم دی بغیر د مشقت رزق ورکړي، خو حقیقي معنو کې د دې نه د جنت رزق مراد دی چې جنت کې به الله تعالی مسلمانانو له بغیر د ستړیوالي نه، بغیر د کوشش نه الله تعالی رزق ورکړي. نو هغه کافران چې هغې په آیاتونو باندې اعتراض کوي، نبی علیه السلام ته کله وی دا قرآن دی د ځان نه جوړ کړی دی، ته شاعر کله ورته وی دا قرآن تا د چا نه زده کړی دی، دا د الله تعالی کتاب نه دی، ته د الله تعالی پیغمبر نه، چې زمونږ د آیاتونه دا چې کوم دی باطل ثابت کی او دې ته چې کوم دی د جادو او د سحر نسبت وکړي، دې ته د شاعرۍ نسبت وکړي چې د قرآن د آیاتونه دا باطل ثابت کی. نو په دې مشرکین مکه او کفارو دا جګړې کولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او صحابه سره چې دا د الله تعالی کتاب نه دی.